زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله بعض عبادات هغه داسې مقرر کړي دي چې انسان په هر ځای کې کولی شي، او بعض عبادات الله جل جلاله داسې مقرر کړي دي چې هغه په هر ځای کې نه کیږي. لکه چې کوم عبادات په هر ځای کې انسان کولی شي، لمونځ دی اوس په کور کې هم کیږي، په جماعت کې هم کیږي، په بازار کې هم کیږي، په پټي کې هم کیږي. ها فضیلت هغه جدا جدا حیثیت او مرتبه ده چې په جماعت کې ډیر فضیلت ده، په کور کې فضیلت کم ده وغیرہ وغیرہ. صدقه ده نو دا انسان په کور کې هم ورکولی شي، بهر په بازار کې هم ورکولی شي، په جماعت کې هم ورکولی شي، پټه هم ورکولی شي، ښکاره هم ورکولی شي. دغسې زکات ورکول دي، دغسې روژه نیول دي، په هر ځای کې انسان دا کارونه کولی شي. خو بعضې عبادات ورونو داسې دي چې هغه الله جل جلاله د هغې دپاره خاص ځای مقرر کړی دی چې په هغه خاص ځای کې دغه عبادت کیږي، د هغې نه علاوه په بل ځای کې هغه عبادت نه کیږي. په هغې عباداتو کې یو عبادت دی چې مونږ ورته حج وایو، عمره ورته وایو، یا طواف ورته وایو. نو الله جل جلاله د دې دپاره خاص مقامات مقرر کړي دي، بیت الله شریف یا د هغې نه ګیر چاپېره چې کوم ځایونه دي هغه مقرر کړي دي. د دې نه علاوه په بل ځای کې که څوک وایي چې زه طواف کومه، نو دا چې کوم دی نو یو بدعت کار به کوي، د ځانه به یو کار کوي، ځکه طواف دا د بیت الله شریف څخه خاص دی. که حج وای کومه نو په بل ځای کې حج نه کیږي، هغه به هلته کې ځي، هلته به حج کیږي. دغسې که وایي عمره کومه نو د عمرې دپاره هم خاص یو ځای دی، هلته به ځي او هغه عمره به ادا کړي. زما د تیرو تقریبا 8 جمعو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ د سیرت یوه تذکره را روانه ده چې په هغې باندې مونږ د جمعې د اواز دا کو. نن ما مناسب وګڼله چې د عمرې متعلق زه تاسو ته یو څو خبرې وکړم. مینس کې ډېرې خبرې مونږ په بیانونو کې کړي دي، خو د عمرې بحث ما تر اوسه پورې پوره جمعه باندې دا کړی نه دی. نن د عمرې بحث کوو چې عمره انسان څنګه ادا کوي، د هغې دپاره طریقه کار څه دی، او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمره څنګه ادا کړې ده. په دې باندې یو څو خبرې ستاسو مخې ته عرض کوم. دا هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې 4 عمرې کړې دي، او هغه عمرې په داسې شان سره کړې دي چې یوه عمره حکمي عمره کړې ده او 3 عمرې حقیقي عمرې کړې دي. تاسو وایو حکمي عمره څه ته وایي؟ حکمی عمره دی ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده کړې ده چې زه لاړ شم او عمره وکړم، خو بیا څه مشکل مخې ته راغلی دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کعبې شریفې ته نه دی راغلی، د هغه ځای نه واپس شوی. نو دې ته حکمي عمره وایي، یعنې رسول الله مبارک اراده خو کړې ده، را روان شوی دی د 1400 صحابه کرامو سره، خو لیکن د مشرکین مکه د طرف نه منع راغلی ده چې ته دې کال مه راځه، تا ته اجازت نشته دی. او د حدیبي په مقام باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته کې چې کومې قربانۍ راوستې وي هغه یې ذبح کړي دي څه او څه. رسول الله مبارک دغه عمره نه ده کړې. نو اوس دا داسې شوله که رسول الله مبارک ته خو ثواب او اجر میلاو شو، خو لیکن عمره ونه شوه، نو دې ته مونږ وایو حکمي عمره. او 3 عمرې داسې دي چې رسول الله مبارک باقاعده د خپل ځای نه راغلی دی کعبې شریفې ته، هلته کې دا ټول مناسک ادا کړي. دقې ته وایو حقیقي عمره. اوس به یو انسان عمره څنګه کوي؟ نو چې کله یو انسان عمره کوي نو د کور نه چې وځي نو عام طور باندې زمونږ د پیښور نه یا فلایټ یا د اسلام آباد نه فلایټ. نو د شریعت اصول دا دي چې د میقات نه مخکې
یعنی د هر یو ملک دپاره خپل میقات دی. د هغې ځای نه بعد ته بغیر د احرام او د نیت نه اوړي. که واوښتې نو به تا باندې به دم لازمیږي. لہذا طریقه کار دا دی چې زمونږ کم خلک د دې ځای نه وځي نو په پېښور کې یا په اسلام آباد ایرپورټ کې هلته کې مناسب انتظامات شوي، په هغې کې به بهتره خبره دا ده چې انسان غسل وکړي د احرام نه مخکې. ولیکن دا غسل واجب نه دی، ضروري نه دی، خو بهتره ده چې انسان غسل وکړي. د غسل نه بعد د احرام واچي. احرام په څه شان سره واچي؟ احرام داسې واچي چې دوه کپړې دي، یو لاندې د لنګ په ځای باندې استعمال کی او بله د کمیس په ځای باندې بره استعمال کی، دا صادر. او چې کله دا صادر اچي او دا احرام دی تړي نو په ذهن کې دا خبر راولي چې ای الله جل جلاله زه اوس داسې شومه لکه څنګه چې سړی مرګ ته تیاریږي او سپینې کپړې اچوي، دغسې ای الله جل جلاله زه مرګ ته تیار یم، یعنې ستا دپاره هرې قربانۍ ته تیار یم، لہذا ما ځان تا ته پیش کړی. 2 رکعاته به دی وکړي. دې ته 2 رکعاته د احرام ویلی کېږي. 2 رکعاته د احرام ویلی کېږي. او دا 2 رکعاته هم سنت عمل دی. که چا وکړه ښه خبره ده، که چا نه کړه نو بیا هم نقصان پې عمرې ته نه رسي. لہذا دا انسان چې کله په احرام کې شي نو د احرام نه مخکې بعد خو به دی اراده دا وکړي چې د نیت د عمرې به وکړي. د عمرې نیت څه ضروري نه ده چې خامخا دی په ژبه باندې وایي چې زه عمرې له ځم او الله جل جلاله ما ته دا عمره اسانه کړي او زما نه یې قبوله کړي. داسې ضروري نه دی. بس په خپله چې تا دا احرام واچاو نو دا نیت د عمرې شو. نیت اصل کې د زړه ارادې ته ویلی کېږي. قصد القلب ورته وایي عربی، د زړه اراده. نو چې کله د زړه اراده ستا دا نه چې زه عمرې له ځمه نو په خپله دا احرام تړل، ایرپورټ ته تلل او بیا سفر کول، دا ټول نیت دی. لہذا دا نیت چې کله وشو دا انسان با خپل سر تول، سر به نه پټ. د احرام نه بعد به د خپل سر نه پټ. یو څو کارونه به دی نه کوي. هغه کارونه دا دي چې دا سړی به ګنډلې شوي کپړې نه اچوي. هېڅ قسمه ګنډلې شوي کپړې به نه اچوي چې سړی که چېرته زنانه ده نو د زنانه دپاره ګنډلې شوي کپړې اچول دا بالکل درست دي. هغې دپاره خو احرام نشته. دا سړی به خپل مخ نه پټوي. دا سړی به عطر نه استعمالوي، یعنی بویناک څیز به دی نه استعمالوي. حتی تر دې پورې علماء کرامو لیکلي دي که چېرې احرام یې واچاو نو د دې نه بعد به دی دا سالن هم نه استعمالوي چې په هغې کې داسې مساله استعمال شوي چې د هغې نه بوی ځي، لکه لونګ. نو دا لونګ د دې نه ډېر تیز بوی، نو دا به دا سالن هم نه استعمالوي. هسې نه چې دی وخوري او د ده د خولې نه بیا یا د لاسو نه دا بوی ځي. نو بهتره خبره دا ده که چېرې یو انسان د دې ځای نه د عمرې په نیت باندې لاړ شي نو زمونږ بعضې خلک جذباتي هغه دقه شان ستړی ورشي په کعبې شریفې باندې نو بیا هلته کې عبادت نشي کولی. بهتره خبره دا ده چې دا د دې ځای نه هلته لاړ شي او ورسي او د ده هلته کې څه کمره یا ځای درته معلوم وي او دی لاړ شي نو په کار دا ده چې هلته کې ښه آرام وکړي. د آرام نه بعد دی غسل وکړي، بیا هغه شانته احرام واچوي او دی کعبې شریفې ته راشي. چې کله کعبې شریفې ته راځي نو د ده به یوه صدایي چې کله سفر شروع شي د عمرې نو د ده به صدا دای چې اما لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. معنی څه ده؟ معنی دا ده چې الله جل جلاله زه حاضر یم. ای خدایا زه حاضر یم ستا د ذات سره نه په صفاتو کې نه په ذات کې هیڅ شریک نشته. ته یکتا یې، ته یوازې، هر څه چې کوې نو ته یې کوې. په دنیا کې چې څومره تعریفونه کېږي، څومره نعمتونه دي او په انسانانو په حیواناتو په دنیا کې په هر یو زنده سر باندې
چې څومره احسانات دي انعامات دي الله دا خالص ستا د وجې نه دي او دا تا کړي ان الحمد والنعمة لك لا شریک لك ای الله ستا هیڅوک شریک نشته دی نه په ذات کې نه په صفات دا به د صدای دا به بار بار دی وای زمونږه مسله دا ده چې زمونږه عام طور باندې بعضې څیزونه چې کوم دی نو هغه پروفیشنالیزم ته تللي او بعضې څیزونه داسې حد ته تللي چې انسان یې کوي نو هغه ته زړه کې دا خبره راځي چې یاره زه په دې شرمېږم پخوانه زمانه کې به چې دا قافلې کله تلي نو دیو به آواز بلند دا چغې والي الله جل جلاله ته لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك دا چغې به والي خو نن سبا ټول خلک داسې په خاموشۍ سره روان یقین وکړه ته وایې چې روح دې وتی د هغې وجه څه ځان پې ورته بد ښکاري نو لهذا چې کله انسان د دې ځای نه وځي نو دا به صدا دغه بلندی وجه یې څه ده وجه یې دا د یو حدیث کې نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله یو انسان د عمرې اراده وکړي یا د حج اراده وکړي او د رواني او د دا صدا بلندی دا आवाज لګي نو د مخې ته چې څومره ونې دي بوټي دي دریابونه دي کاڼي دي شګې دي دا ټول د سره چې کوم دی نو دا आवाज بلندی د مخې ته تر ځمکې تر آخري حده پورې چې څومره څیزونه دي دا ټول د سره د आवाज د بلندی او د اوچتۍ او په یو بل روایت کې راځي چې دا کله دا आवाज بلند کی او دا आवाज اوچت کی او دا لبیک وای دا ناری وای نو د قیامت په ورځ باندې چې د आवाज سره څومره کانو دا आवाजونه اوچت کړي څومره ونو بوټو دا आवाजونه اوچت کړي د قیامت په ورځ به د دې سړي لپاره دقه گواهی ورکوي او شفاعت به د دې سړي کوي چې الله ستا دپاره دی چې کوم دی نو ستا خواله عمرې له چې کوم دی راغلی نو د دې وجې نه علما کرام وایي چې په کار دا دی چې په आवाज بلند आवाज سره دا وویلی شي ها زنانه دي زنانه چونکې आवाज عورت دی لہذا زنانه به په تیزه باندې نه وایي په آرام سره دی دویمه زنانه مونږ خو وایي چې سړي به مخ نه پټوي زنانه به مخ هم نه پټوي زنانه دپاره هم حکم دا دی چې مخ به نه پټوي اوس په دې خبره باندې ځان پوه کوي چې د مخ نه پټولو څه مقصد دی د مخ نه پټولو دا مقصد دی چې دا انسان دا زنانه به یعنی د خپل مخ سره نږدې یو کپړه نه ځوړندی یا په مخ باندې به نږدې کپړه نه ځوړندی داسې چې د مخ سره یې لګي د چهرې پرده ګورئ په هر ځای کې ضروري ده د زنانه دپاره د مخ پرده کوم خیال کړی اوس په دې کې ټوپۍ شاني د زنانو دپاره هلته کې هم میلاویږي حرم شریف کې نږدې او دا کوم کسان چې دا کار کوي د عمرو د دیو سره دا ټوپۍ به زنانه په سر کې د بوقرې دا څنګه ټوپۍ ده او دې ته یو څلور ګوتې داسې چت غوندې کې لګېدلی او په هغې باندې دا کپړه چې راویزا نه شي نو د زنانه مخ هم محفوظ شي او دغه کپړه د مخ سره هم نه لګي لہذا پرده هم رااله او د شریعت حکم هم مات نه شو د زنانه به دغه طریقه کار بیا چې کله دا انسان ورسي خپله کمره کې غسل وکړي او بیا راوځي نو دغه आवाज به بلندی کعبې شریفې ته به راشي چې کله د حرم شریف قریب د کعبې مسجد حرام په دې کې ور داخليږي نو عامه چې کومه دعا ده عام مسجد ته چې کومه دعا مونږ وایو او ورننوځو اقا دعا به دی اللهم افتح لي ابواب رحمتك کله دې نه مخکې دا ویلی شي اغفر لي ذنوبي اغفر لي ذنوبي اغفر لي ذنوبي او په دې طریقه باندې به دی دننه ورننوځي حرم شریف چې کله دی حرم شریف ته ورننوځي نو بیا به دغه आवाज بلندی دا आवाज به بلندی تر هغه وخته پورې به आवाज دغه بلندی او دا صدا به لګی تر کوم وخته پورې چې په حجر اسود باندې نظر نه لګېدلی چې کله په حجر اسود باندې نظر ولګید دی به د خپل صدا د خپل आवाज بند او علماء کرام وایي چې کله دی ورننوځي نو په کار دا ده چې دی په داسې طریقې سره ورننوځي چې نظر یې ښکتی چې کله پوره کعبه دته مخامخ شي او پوره یې دی ویني نو په دغه ټیم کې دی فورا ودرېږي
مخکې د خپل قدمونه نه بوځي، لاس دې اوچت کي او د خپل رب په دارګاه کې دی چې څه دی غواړي حق دې وغواړي. الله جل جلاله هغه دعا قبلای کله چې د کعبې په اولنی نظر باندې انسان هغه وغواړي، دی چې څه دعا غواړي هغه دعا دی وغواړي. بیا چې کله دعا وغوښتلی شوله نو دی زمونږ اکثر ګوره بعضې ملګري هغه د مسلو نه ناخبره د دې ځای نه چې ځي نو ما اکثر ملګري داسې لیدل دي چې د دې ځای نه ځي نو چې احرام تړي نو دا ښی طرف د دې ځای نه څه کي ښکاره کي، د دې ځای نه احرام خو به داسې تاوی که نه دا ښی طرف د دې ځای نه څه کي ښکاره کي او د هغه ځای پورې بیا دا ښی طرف صحیح احرام کې ښکاروي. نه دا یاد وساتئ چې کله کعبې شریفې ته ور مخامخ شي او طواف شروع کې نو د طواف دپاره دا اصول دي چې ښی طرف په هغه ټیم کې ښکاره کړي، هغې نه مخکې ښی طرف ښکاره کوله نشته. لہذا چې طواف شروع کې نو د حجر اسود نه به شروع کې. اوس د حجر اسود حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي دا حضرت آدم علیه السلام د جنت نه د ځان سره لس څیزونه راوړي، جنت نه لس څیزونه راوړي، یو شی په هغې کې حجر اسود دا کاڼی و کاڼی دا چې وایي کله حضرت آدم علیه السلام د جنت نه راوړ نو دا د شودونه هم تک سپینو. یو روایت کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د خلقو ګناهونو دا کاڼی تک تور. اوس که چا چرته لیدلی وړې وړې پرزې د هغې لوی تاریخ دی چې دا پرزه بیا څنګه شو هغه به بله جمعه انشاءالله چرته موقع میلاو شو وبه هغه پرزې په هغه خول کې د سپینو زرو په خول کې بندي شو دي، جدا جدا پرزې دي. نو د هغې دپاره حکم دا دی د شریعت چې کچرې نږدې کېدی شي او خوله دې وررسي نو دقه کاڼې ښکول که حجر اسود ښکلول، که ور نږدې کېدی نه شي نو لاس ورسوه او دغه لاس بیا ښکول که. که دا هم نشي کولی نو لاس کې که همسا در سره ده یا یو بل څیز در سره دی هغه ورسوه حقه ورسوه او بیا هغه را دې خوا که د هغې هغه سر ښکول که. که دا هم نشي کولی دا ټول څیزونه ګوره شریعت د دې فلسفه څه ده دا راته هم وایي. که دغه هم نشي کولی نو بیا لول استقبال وکړه، لول د حجر اسود استقبال وکړه. استقبال دې ته وایي د غوږونو پورې لاسونه اوچت که دې ته مخامخ حجر اسود او د هغې نه بعد حجر اسود د ځمکې نه 4 فوټه او څه د پاسه 100 انچې د اوچت 4 فوټه او څه د پاسه 100 انچې دا اوچت دی. لہذا ستا د دې سینې پورې تقریبا دا راځي. نو د استقبال نه بعد بیا استلام وکړه. استلام دی ته وایي بسم الله الله اکبر دا ووایه او استلام وکړه. وختي سې دی لکه تا چې حجر اسود ښکول کړی. اوس د دې اوږدې خبرې دا فلسفه څه ده؟ الله جل جلاله دا خبره ښیي، رسول الله مبارک دا خبره ښیي چې هسې نه ته زور شروع کړې ټیل شروع کړې. بعضې خلک مونږ لیدلي یقین وکړه د سړي دا پوښتۍ په دغه ځای کې چې تاویږي نو هغه یو ځای شي. وجه یې څه ده؟ وجه یې دا زور لګولی چې خامخا به زه دا ولومه خو دا یې ټیم دی او راشه اوس زور ولګوه. نه ته که په کعبه کې هم او د خپلو ګناهونو د بخشش دپاره تلی او بل مسلمان ته د تکلیف ورکړه نو دا ګوره داسې ده لکه دقه کعبه چې دی ورانه دا کعبه دی ورانه. لہذا ته په اطمینان سره چې څومره په اسانۍ سره کېدی شي د دویم چت نه او د دریم چت نه دا چل وکړه. لاندې په مطاب کې مه په دویم چت کې په دریم چت کې دقه چل وکړه ستا عمره به ادا کېږي. لہذا په اولنو 3 چکرو کې ته کوشش وکړه چې سعی وکړي، ته رمل وکړي. رمل څه ته ویلی کېږي؟ رمل دې ته ویلی کېږي تاسو به د سکولونو کې یا پوجیان هم چېرته لیدلي دي چې دا ډریل کوي دا پریټ کوي نو په دغه وخت کې دیو دا لاسونه مضبوط داسې وایي واړه واړه قدمونه اخلي. ما بعضې خلک لیدلي دي چې هغوی داسې د لیوني په شانتې منډې وایي غیر چاپېره. دغه طریقه نه ده. طریقه دا ده چې کله اولنی 3 چکرې ته د طواف ولګې نو په دغه 3 چکرو کې د عمرې به ته رمل کې
رمل پهلوانۍ ته ویل کیږي چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قضای عمره د پاره راغې په دویم کال باندې یو کال باندې منع کړی شو په دویم کال باندې کله راغې نو مشرکین مکه جبل کعبه ته وخته د کعبه مخامخ چې کوم غر دی د جبل کعبه وي دی جبل ته وخته دی غر ته وخته او په دې باندې ناسو او आवाज پیدا کاو چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری د مدینه ابو هوا والی کمزوري شو دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته خپل زور وته وخای نو د هغه زور خودلو د پاره پهلوانۍ خودلو د پاره رسول الله مبارک به داسې ټیټ په اولنی درې چکرو چې کله دا درې چکرې پوره شي په هر یو چکر کې به دقه استلام کې نو بیا به دا سلور چکر په عام ترتیب سره سرته ورسه او استلام به پکې دا غینه بعد چې کله دا چکرې پوره شوي و چکرې پوره شوي را بشي او د مقام ابراهیم خواته که زه درته نږدې میلاویږي ښه خبره ده که زه درته نږدې نه میلاویږي نو د هغې نه لږ سیټ طرف ته خو چې مقام ابراهیم په سمت کې ترازي مقام ابراهیم هغه ځای دی هغه ګټه په هغه خول کې د شیشې په هغې کې بند ده چې په کومه ګټه باندې به حضرت ابراهیم علیه السلام خپې خودي او هغه به د لفټ په شان دی برتله پخپله او حضرت ابراهیم علیه السلام به ګټه یې خوده بیا به هغه ګټه ښکته راتله ګټه به یې راغسته او بیا بتله نو اوس پکې هم د حضرت ابراهیم علیه السلام د خپو مبارک واچاپونه که تاسو چېرته لیدلي بلکې ملګرو خو لیدلي به نو د دقې مقام ابراهیم خواته به 2 رکعاته واجب الطواف دی ته ویلی کېږي دا ضروري دي دا 2 رکعاته د هغې نه بعد به بیا لاړ شي او حجر اسود خواته به استلام وکي او را بشي سیده د صفا مروه ځای ته چې د صفا مروه ډیرې ته هغه ځای ته څنګه راخیږي نو په هغه ځای کې به کعبې شریفې ته بیا مخ او دعا به وغواړي چې څه دعا غواړي هغه به وغواړي او بیا به د ځان سره دا الفاظ وایي چې الله جل جلاله زه د طواف نه بعد د صفا او د مروه په منځ کې چې دا کومه منډه ده دا سعی ده دا زه شروع کوم په هغه ترتیب سره کم ترتیب چې الله جل جلاله ښودلی دی مونږ ته چې په قرآن کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي ان الصفا والمروه من شعائر الله چې صفا او مروه دا د الله جل جلاله د پیژندګلو نښې دي نو د صفا نه به منډه شروع په دې صفا کې او مروه کې بعضې مقامات داسې دي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي په دې کې دعاګانې قبلیږي یو چې کله د صفا دی ډیرکۍ ته راوخیږي دا نن سبا چې په دې شیشه کې کم غر شان دی دا څه حصه دا بنده ده او د کم ځای نه منډه شروع کېږي د صفا او مروه په منځ کې نو د اولنۍ ته صفا ویلی د دقه ځای نه به ته تک شروع کې چکر به شروع کې کم خیال کړی سړی لږ ور مخکې ته شي نو په بره چت کې دا شنه لیټونه لګېدلي دا شنه لیټونه د دې دپاره لګېدلي چې ته په دې کې منډه ووهه نو 3 مقامات دغلته کې داسې دي چې په هغې کې دعا قبلیږي اولنی مقام د صفا دویم د دغې شنو لیټونو دا ځایونه او دریم د مروه دا مقام لہذا د صفا نه به منډه شروع کړي مروه ته به لاړ شي دا یو سفر دویم بیا صفا ته بیا مروه ته بیا تر دې حده پورې چې په مروه باندې به اوم چکر ستا ختم شي د هغې نه بعد به راشي او خپل ویښتان به چې کوم دی نو دا څه کړي کټ کړي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کوم یو انسان خپل ویښته حلق وکړي بالکل سر وخری ویښته مکمل استره باندې لري کړي ختمي نو د دې دپاره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 دواګانې غوښتي او چې څوک یې کټ کړي واړی کړي نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خلکو دپاره یوه دعا غوښتې ده اوس زمونږ په دې کلي کې هم اکثر خلک داسې دي چې هلته کې مال دي کارونه کوي مستقل اوسېږي نو د هغې خلکو تقریبا د بعضو عادت دا دی چې هغوی کله عمرې له راځي نو هغوی ګوره ویښته نه کټي معمولي غونده کې ټک ورکړي په دې ټک باندې کار نه کېږي یاد ساته علما کرامو لیکلي دي چې تر کم وخته پورې ویښته د دې ګوتې د دې بن نه زیاتې نو بیا خو د ګوتې د بنه پورې کټ کولی شي واړه کولی شي خو چې کله د دې عمره یا د دې نه کمې نو بیا به ویښته خرې که دا دې ونه کړه عمره دې ادا نه ده لہذا د دې خبرو پکې خیال ساتل پکار
چې دا کار دی وکړه د دې نه بعد چې کوم دی نو ستا عمره دا یوه پوره شوه چې کله انسان طواف پوره کي و چکره پوره کي د طواف نو پکار دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي بیا راشه او د ابي زمزم اوبه وڅښه او د ابي زمزم اوبه په داسې شان سره وڅښه چې خپلې پختۍ پرې راوپړسوه وایي دومره یې وڅښه چې خپلې پختۍ پرې راوپړسوه یعنی ډېرې اوبه وڅښه ځکه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ماء الزمزم لما شرب له د ابي زمزم اوبه چې د څه دپاره وڅښي الله جل جلاله به د حق عمل دپاره دا چې کوم دی نو دارو ګرځوي الله جل جلاله دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې دغه مقدس مقام ته بار بار موږ لاړ شو او الله جل جلاله په دې کې د پیسو ګورې ضرورت نه ښه انسان چې درود شریف وایي بار بار که نه بار بار درود شریف وایي الله جل جلاله په خپله هغه بوځي الله دې مونږ هم چې کوم دی نو بار بار دغه ځای ته بوځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين